هارون مې دغه پوښتنه به کومه چې دا بلوچستان کې دا کومه بدامني ده د دې ذموار څوک ګڼئ؟ ډیره مننه. د بلوچستان کې چې کومه بدامني ده نو یو خو دې کې د بلوچستان مقامي خلک چې کوم دي خصوصا سرداران چې هغه سرداران چې هغه مطلب دا دی د دغه قوم په سر سیاست کې خو د هغوی چې ته بیا اندروني دغه لټی نو هغې کې ډېر مشکوکي او د تېر شوي اسټبلیشمنټ پکې هم مطلب دا دی چې کردار و. خو زه به ده ووایم چېرې د پاکستان په تاریخ کې په لومبي ځل یو داسې جرنیل راغلی دی چیف آف د آرمی سټاف جنرل عاصم منیر چې هغه بالکل پاکستان د پاکستان باندې هغه چا سره کمپرومایز نه کوي. دې وخت کې مطلب دا دی د پاکستان حوالې سره په پوره نظر باندې هغه خدای دې کړي که اندروني مسلې وي که هغه بیروني مسلې وي ډټ کر هغه یو عزم کړی د هغې به ډټ کر مقابله کوي. زه تا ته ووایم مطلب دا دی د بلوچستان صورت حال ته بلوچستان د سردارانو لږ پوزیشن وګوره. لکه نن اختر منګل درنه کې لانګ مارچ کوي د اختر منګل چې درنه او لانګ مارچ کوي نو د اختر منګل پوزیشن ته ته وګوره هغه پسې एकदम مطلب دا دی چې په سوشل میډیا کم خبرونه دغه شو یا مطلب دا دی چې د میډیا ملګري یا داسې په بلوچستان کې چې کم بااثره خلک دي یا رسې نو هغې خلکو ته پته وه خو نن بچي ته پته ولګېدی چې د اختر منګل ته په بار اساسې وګوره د اختر منګل دلته په پاکستان کې اساسې وګوره مختلف بزنس چې هغه کوي په هغې کې د هغې څې وګوره دا د کوم ځای نه راغلی دا هم د دې بلوچستان د قام په سر د ګنې خو چې مخکې سیاست ته راوته نو دغه څه نه وو دغه ټیک تر سردارۍ څه ځمکې مکې دغه ردوي وي په بلوچستان کې چې کوم سرداران خو نن که یا په دوبۍ کې یا په بل ملک یا بل ملک په کراچۍ کې رده په بزنس کې لین دین دی په اسلام آباد کې شته داسې مړه په پاکستان کې داسې ښار نشته چې په هغې کې د اختر منګل کاروبار نشته. ښه دلته دغه بله بعضې خلک وله رنګ ورکوي هغه زنانه چې کومه ده مارنګ بلو خلک رنګ ورکوي چې دا زنانه ذات ده چې د کوم لاپته خلکو افراد مسله چیړي هغه خلکو تا کردار کتلی هغه لیست تا کتلی په هغې کې 80-85% خو هغه ټیررست خلک دي کم خلک چې د ریاست خلاف ټوپک رالي کم خلک چې د بغاوت اعلان کوي کم خلک چې دی ریاست سره د جنگ مشورې کوي سازشونه کوي بھارت سره یا د افغانستان په شکل کې ګیمونه کوي په هغه ډرامو کې ملوث دي چې د پاکستان سالمیت ته نقصان ورسي د پاکستان دفاع ته نقصان ورسي او نن هغه خلک رور اختر منګل هم وایي لاپته افراد دغه زنانه هم وایي لاپته افراد څه لاپته افراد یو سړی ما سره جنګ کوي الف خانه ته په عام لیول وګوره تا پسې یو سړی ټوپک رالي په ذاتي حیثیت نو ته به هغه ته دوست وایې که دشمن به ورته وایې نو زه څنګه دغې خلکو ته دوست وایم چې هغه زما د جنډۍ دشمن دی هغه زما د پوج دشمن دی هغه زما د ریاست دشمن دی هغه زما د ملک دشمن دی نو زه به ته ده ووایم چې زه په پاکستان کې واخد په لومبي ځل په جرنل عاصم منیر باندې ډېر فخر کوم چې هغه یو عزم کړی دی چې کم خلک د دې ملک خلاف سازش کوي کم خلک چې مطلب دا دی که هغه ډیجیټل تشکر دي یا که هغه سهولتکار دي که هغه هرې دغه سر طبقې سره تعلق ساتي خو چې هغه د دې ملک خلاف سازش کوي د ریاست خلاف سازش کوي د ادارو خلاف سازش کوي نو دا هغوی انجام چې کوم دی دا ډېر خراب دی. که ته وګورې د افغانستان حوالې سره به یو حکومت مطلب دا دی دومره ټوس اقدام نه شي پورته کولی دا د دې جرنیل برکت دی چې نن وایي چې 31 مارچه پورې به دوی ځي او دا یو حقیقت دی چې نه پرېږدي ځکه 35 سال دا خلک مونږ وساتل 35 سال بلکې د 35 سال نه هم دا خلک مونږ زیات وساتل او په زړونو کې مو له ځای ورکړ. نن مطلب دا دی چې هغوی هم دغه را سره د انډیا چې کوم مطلب دا دی دهشتګرد تنظیمونه دي او په موږ باندې چې که د افغانستان نه کوم حملې کېږي د چا په ذریعه کېږي هم د دغې خلکو په ذریعه کېږي او د دغې خلکو په کې لاس کې اختر منګل دا ټایپ خلک سپورټ کوي دغه مارنګ بلوچ دا ټایپ خلک بلوچ سپورټ کوي خو زه حیران د پاکستان هغه میډیا ته د پاکستان بعضې صحافیان هم کوم چې دغلته په دغه غټو غټو ادارو کې ناست دي نو هغه اختر منګل سپورټ کوي دغه مارنګ بلوچ سپورټ کوي د بلوچستان سرداران سپورټ کوي. زه هم بلوچستان عوامو له دې حق ورکړي چې هغوی نه مطلب دا یو کوله وری راشي چې هغوی څه وکړي که هغوی نه یې تپوس وکړو د هغوی زړه درد کړي هغوی په دې ملک خفه کېږي خو د بلوچستان روایت داسې دي که د سردار مخالفت کوي نو سار به یې چېرته پټي کې لاش کړو. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا خبرې په غور سره او په زړه باندې واورئ او یقینا
څه ته هغه څه چې دې وخت کې د بلوچستان د بدامنۍ ذمہوار دغه سرداران دي او په خاصه توګه دغه اختر منګل چې کوم دی کوم کردار ادا کوي مخکې